सियासत सीखनी है, सियासत के उसूल जानने हैं तो फिर हमारी शागिर्दी करनी होगी। हमारे बगैर आपको सियासत नहीं आएगी। پښتو هغه متل دی وایي ځې ځې ابازوله به راځې. دا هغه مولانا فضل الرحمن و چې عمران خان ته به د یهود ایجنټ وایو، عمران خان ته به قادیاني وایو، د مریم نواز د خپو د لاندې ناست سړی و. خو چې نن ورته پته ولګېده چې خلک بل طرف ته غوښتی دی، حق او سچ یې وپېژاندو، اوس دا راپاڅېدو. السلام علیکم ملګرو. دا پته نشته دی چې دا د کم ذاته دی، د کم نسله دی، څه د اصل او د نسب هم پته نه لګي. خو راغلی دی وروره چې کله هم خوله وازي نو په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې به خوله وازه کي او غپ غپ په شروع کي. بچیه ته خو لا زما د دې غینو مرم نه صحیح ده. ته چې له اول خبره کې نو لس ځله پې سوچ کوه چې دا زه څه خبرې کومه چې دا به ځای نیسي او که نه، چې ځې ځې بازوله نه چې ځې ځې مولا له به راځې. د ټولو نه لاول چې دی دغه د پی ټي آی چې کوم مشران دي، ته پکې څه شی یې؟ لکه تا خو څوک پېژنې نو نه ستاسو حیثیت شته دی په پی ټي آی کې. بس دغه فیسبوک دی او دغه کې غل غشان خوري او بس د پی ټي آی ورکر دی، هغې د صرف شیر کوي او وایرل کوي دی. وایي چې پرېږده وه چې بس د پی ټي آی دپاره لګیا دی کار کوي. په دغه یوه وجه باندې صرف تا هغې په وایرل کوي او پالو کوي دی او شیر کوي دی. نور نه ستاسو حیثیت شته دی، نه نوره ستاسو په پی ټي آی کې سوخده شته دی. کوم چې د پی ټي آی مشران دي نو هغه چې ځي ځي نو مولا له راځي، ابازوله نه دي تلې ښه. د مولانا فضل الرحمن صاحب بجرې له راځي او ولته کې ورته ناست دي چې مولانا فضل الرحمن صاحب پې دستخط نه کړی نو نه پی ټي آی ته دا د حکومت میلاویږي، نه مسلم لیګ نون ته میلاویږي او نه زرداري د پیپل پارټۍ ته میلاویږي. نو ځان لږ د خبرې نه خبر که دغه ټول د مولانا فضل الرحمن صاحب حجرې له راغلي دي. مولانا فضل الرحمن صاحب د چا در له نه دی تللی چې نه پی ټي آی در له تللی وي او چې ځې ځې بازوله چې ګینې پی ټي آی له مولانا صاحب لاړه ورته یې ویلي چې له داسې داسې کار کول غواړي. نه، د پی ټي آی مشران راغلي او د مولانا فضل الرحمن صاحب په خپو کې ناستې دي. ښه بچیه، نو ته مې لا د دې شیز نه نه خبر، ځان لا اول د خبرې نه خبر که. مخکې د څو غل خولېده ووایه. دا فضل الرحمن د عمران خان په حق کې نه ده لګیا، د دې سره ځان غم دی، د خپل اقتدار غم دی وسات. بالکل د عمران خان په حق کې نه دی لګیا. عمران خان دی څه شی حقه د یهودو ایجنټ و وي به او دغه ټاپه چې په مولانا فضل الرحمن صاحب لګولې ده نو دی پې لګولې ده. ښه، عمران خان 3 کاله مخکې ویلي وایي د دې مثال د مئی دی، وایي دا په وچه نه پاتې کېږي. وایي جهه اقتدار وهه مولانا فضل الرحمن، چې په کوم ځای کې اقتدار یې، په کوم ځای کې پاپولرټي، هلته به مولانا فضل الرحمن یي. دا د حق څه نه دی ولاړ. د الیکشن نه مخکې چې دا کوم ظلمونه کېدل ته چېرته وې؟ خو چې الیکشن وشو پته ته ولګېږي چې خلک بل طرف ته غوښتی دی، سیټونه دې ونه ګټل. اوس د اقتدار غم کې تا مونږ هېڅ چرې نه تسلیموو، تا مونږ د ځان سره نه شاملوو. نو ته خو د دې خولې ته لا اول وګوره، که دا شی مې راښکاره کړه نو زما د دې شي په رنګې پوه شولې. په خدای تعالی یقین کېده د فیسبوک مې پرې راله دا پیج به پرې خراب شي. دا بعضې خبرې سوشل میډیا دا بعضې شیزونه حرکتونه نه مني. نینوس که مې سره دا شی دغه کړی وی نو خو به خو زما د دې کوتک په شانته کې او ته وایې چې مونږ تا نه تسلیمو. ستا هغه پلاران، ستا د پی ټي آی هغه مشران هغه تلي مولانا فضل الرحمن صاحب په خپو کې ناست دي او ورته سوال مینت کوي چې یا مونږ سره شه. نواز شریف تی ډله چې دی نو راځي او د مولانا فضل الرحمن صاحب په در کې ناست وي او په خپو کې ورته کینې وایي مونږ سره ودرېږه. نور کله به چې الیکشن وشو نو په سبا له به وزیر اعظم ناست و. اوس چې د مولانا فضل الرحمن صاحب خوښه نه ده څوک وزیر اعظمۍ ته غاړه نه شي ښودی د هغه د خوښې نه بغیره، د هغه د دستخط نه بغیر وزیر اعظم نه را دی نه ډاونلوډ کېږي. نیټ کمزوری نه دی، نیټ ښه ټیټ دی. خو مولانا فضل الرحمن صاحب نه غواړي. نو چې مولانا فضل الرحمن صاحب نه غواړي څوک ته نه حکومت جوړ کړي او که جوړ یې که ته ورته نه دی بیا وچلی ځه. نو ته د ما د دې غینو مرني او ته راځې ته په مولانا فضل الرحمن صاحب به وایې چې یاره مونږ هغه تا کله نه قبلو، تاسو مونږ کله قبول کړي یې. اتحاد در سره مونږ نه دی کړی، تاسو راځئ او د اتحاد دغه کوئ دپاره په حجره کې او په در کې ناست یې جړاګانې کوئ او وایئ چې مونږ مولانا صاحب نه قبلو. اوس زمونږ طرف له راځي، ستاسو طرف له نه دی درغلی د احمق او د جاقله بچو. تاسو راغلي یو د مولانا فضل الرحمن صاحب په در کې ناست یې. مخکې وایي څه غول خوري. دغه غټه وجه دا ده
ته په پنجاب کې کل عام بربندخانې نه وینې، ته په دې ملک کې شرابونه میخانې نه وینې، ته پېښور کې تکې سپینې پښتونې نه وینې، ته د په خپلې پښتونخوا کې نور فتنې نه وینې، آیا ته ړوند شولې د ظلم سلسلې نه وینې، ته پاکستان کې په عروج د سود کیسې نه وینې؟ یو عمران خان تو ته د دین اسلام دشمن لیده شي، یو عمران خان تو ته ظالم سیاستدان لیده شي. دغه شاعر ته هم زه دا وایم چې بچی ډېر غول دې خوړلی دي، که فیمس کېدې څه نور څه غول به دې خوړلی وي. په پېښور کې سپینې پښتنې چې ګرځي نو دا هم ستاسو د دقې پي ټي آی د فتنې په وجه باندې ګرځي. دغه بې حیایي چې دی تاسو پیلو کړې ده، دغه سپینې پښتنې چې دی تاسو ورپسې ګرځئ او تاسو دا خلک کونیان کړي دي. ای شاعرانو ته دلګانو بړواګانو تاسو ورته وایئ جینۍ سپینه په تاسه او شونډې دې انار دي او شونډې دې داسې دي، دغه نازکه یې د ګل نو دغسې. نو یا شاعرانو بړواګانو تاسو ته وایم چې دا کنجرتوب خو ستاسو د لاسه هم شوی دی، دا تاسو نه وینئ. دغه خور او مور دپاره خو چې دی د بې حیایۍ شاعري تاسو بړواګانو ویلې ده. او ته شاعر نن راپاسې او بیا په مولا باندې چې دی نو دا تنقید کوې چې ته دغه فتنه تا ته نه ښکاري دا او تا ته صرف عمران خان دغسې لیدی شي. د دغه عمران خان په پشت باندې هم دغه بړواګان شاعران ولاړ دي، دا کم چې د ښځو چلولو والا دي، دا کم چې د ښځو دپاره لګیا یې. ملګرو بس نور به ورته ډېر څه نه وایم، نه خو دا چې د پي ټي آی سوشل ورکر دی، نه خو داسې د سړي زوی دی او نه دغه شاعر د سړي زوی. د دواړو چې دی نو بس ټول عمر دا د ګټې کار کړی دی، ځکه راځي په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې ټغېږي. ویډیو در سره مخکې شیر کړو، د دواړو له یې ورورسوئ او که انشاءالله د دې نه بعد یې خوله وازه کړله نو بیا به ولله دا ځله په دې خوله کې دا شی ورته شو به ښه. زما د طرف نه به پکې څه ډسکاونټ نه کېږي انشاءالله.